سورة رعد ترتیب عثمانی 14 نمبر سورت تے، ترتیب نزولی 96 نمبر سورت تے، نازل دے رست دا سورت محمد نا. کلمات دا دی سورت چی 855 دی، حروف دا دی سورت چی 3500 دی. سورت رعد وجد تسمی ویسبح الرعد، تسبیح وی دا رعد فرشتی، کما فرشتہ چی پا دی وریزو بانے مقرر دا غیت رعد فرشتہ وی. مختصر ربط دا دے مخ کی سورت سرا سورت یوسف سرا. پا سورت یوسف کی واقعہ دا یوسف علیہ السلام دا پارا دا اشاعت دا توحید چی پا جیل کی ہم قیدیانو تا عقیدہ دا توحید ورخود علیہ یوسف علیہ السلام. او پا دی سورت کی سورت رعد کی مثالون بیانی گی پا دعوت توحید باندے. بل مختصر ربط دا دے چی پا سورت یوسف کی آخرہ کی تعریف دا کتاب اللہ او دا دی سورت پا ابتدا کی دا دے الف لام میم را اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را واللہ اعلم بمراده دا پا مانا و مراد باندے الہ العالمین پوئیگی. تلک معنی هذه السورة دا سورت چی دے آیات الكتاب آیات القرآن آیاتون دا قرآن دی. والذی واغ انزلا چی نازل ولیش الیکا تاتا من ربک دا جانب دا رفستانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحق منا هو الحق دا حق دے ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر دا خلقنا لا یومنون ایمان نروڑی. دعوش صداقت قرآن اس دلیل عقلی دے، عقلی دلیل بیان الہ العالمین. اللہ الذی اللہ غزات رفع السماوات چوچت کری دی اسمانونا بغیر عمد بغیر دا ستنونا بغیر عمد مانا بغیر دستونا ترونها چی گوری تاسو دی اسمان لرا بغیر عمد بستنو گورینو. دا دلیل دے پا وحدانیت دا باری تعالی باندے چی اللہ یو دے دسی سوک کولے شی چی داسی بغیر دستنونا اسمان ودریا نا نشی کولے. ثم با استوائی اکڑا علی العرش پا عرش باندے بلا کیف بغیر دا کیفیت نکما یلیق بشانه سنگ چی لائق دی دا شان دا باری تعالی سرا. یا مانا واللہ اعلم بمراده. وسخر الشمس مسخر کرے باری تعالی الشمس نور لرا تابع کری دی والقمر اسبق میں لرا کلن ہر یود دین یجری روانوی الى اجر مسمى منا الى وقت معلوم تر وقت معلوم پورے تر نیٹھی معلوم پورے چی وہو فناء الدنیا چی دا فنا دا دنیا دا ختم دو پورے روان دی دا باری تعالی غزات یدبر الامر چی تدبیر دا کارونا کئی فیصلی دا کارونو باری تعالی کیا. بل ذکر آجی والمدبرات امرا قسم دی پاغ فرشتو باندی چی تدبیر دا کارونا کیا. نو حقیقتا مدبر ذات الہ دے دا فرشتو تا چی نسبت شوئے دے دا مجازن کلہو دا طول دا مقدر دے طول تدبیر باری تعالی کئی. یفصل الآیات دے تفصیلی بیانے آیاتنا دیدہ پارا لعلکم دیدہ پارا چی تاسو بلقاء ربکم پا ملاقات در افستاسو بانے توقینون یقین ولریا. اشارہ بعث بعد الموت تدا چی بعث بعد الموت بانے یقین ولریا چی قیامت کے بمون جندے کی گو پدے باندے. سلورم دلیل اقلی دا دے وہو اللذی دا باری تلاغ ذات دے مد الارض منا بسط الارض چی غڑولی دا دزمکی لرا على الماء مقدر دے دوبو دا پاسا. وجعل من خلق پیدا کری بری تلافیها پا دا غزمک کی رواسی من جبالا ثابتتا غرونا مضبوط غرونا پیدا کری دے. دا هم دلیل دے پا وحدانیت دا بری تلاباندے چا اللہ یو دے دس سوکولے شنا. وانہارا و خلق پیدا کری بری تلاب فیها پا دا غزمک کی انہارا نهرون پیدا کری دی. ومن کل الثمرات دا ہر قسم میوجاتونا بری تعالی جعل من خلق پیدا کری بری تعالی فیها پد ازمک کے زوجین جوڑا اثنین دو تاکید شدہ یعنی حلوا و حامضا ترش او خوگ او سپین او سور ورکوٹ او غٹا بری تعالی دا میوے پیدا کری دی.
یغشی اللیل پټی بری تعالی اللیل شپې لره النهار په ورځ باندې ورځ لره په شپې باندې نو ان فی ذلک یقینا دا څه چې بیان شو تاسو ته لآیات په دې کې خامخا آیاتونه دي دلایل د قدرت دی په وحدانیت د بری تعالی باندې لآیات منا دلائل خامخا دلائل د قدرت دی په وحدانیت د باری تعالی باندې چې الله یو دی چا د پاره لقوم د پاره د قوم يتفکرون چې فکر او سوچ کیا نو ځکه امام ابو حنیفه رحم الله ویه که شریعت چاته نه رسیږي خدای دومره وخت کی هوش کی تیر کی چې د کائنات ته وګوري او ایمان را نوړي نو د سره به حساب کیږي ذکر امام ابو حنیفه رحم الله وی چې ان فی ذلک لآیات لقوم يتفکرون په دې کې دلایل دی په وحدانیت د باری تعالی باندې دا قوم د پاره چې تفکر کوي هغه چاته چې شریعت او نرسیږي او د دومره وخت تیر کې په هوش کې چې دا کائنات وګوري او ایمان رو نوړي نو د سره به حساب کیږي بل دلیل بیان الہ العالمین عقلی دلیل وفي الارض يبد ازمکه کې قطع سټوټې د ځمکې دي متجاورات من منتزقات یو بل سره پیوستي یا متقاربات یو بل سره نږدې دي یو ځمکه وچوي او خوا کې ور سره پټي ته وګوره داسې شین وي ښایسته شینکجات وي ګلان وي ورکې نو دا هم دلیل دی په وحدانیت د باری تعالی باندې دا رد دی په چا باندې دا په دهریانو باندې دهریان و روسیان وایي چې دا زمانه یو گردش دی بس هسې انسان پیدا کیږي او مړ کیږي بس دا یو قصه د روانه ده ویه نو آدم علیه السلام بغیر د پلار او بغیر د مور نه پیدا که بری تعالی نو دهریانو ته وایي چې تاسو وګورئ دا څنګه پیدا شو تاسو وایي چې داسې یو قصه روانه ده دارنګې عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدا کو دهریانو ته وایي دا تاسو چې وایي هسې یو قصه روانه ده د دنیا نو دا بیا څنګه پیدا شو بغیر د پلار نه نو دا دې دپاره وکړه بری تعالی چې دا د دهریانو خولې بندې شي نو دارنګې بری تعالی دی وایي چې دا ځمکه هسې پیدا شوې ده نو د خپله پیدا شوې ده نو بری تعالی دا مثال ورکوي دا ګوره یوه ځمکه وي وچوي یو ځای وي خوا کې بله ځمکه وي شینکجات ونیسي ګلان ونیسي شنه وي نو دی وچې ځمکې نه چا طاقت واغستو چې نه شنه کیږي او د بلې ځمکې ته شینکجاتو والا ته چا طاقت ورکو چې دا شنه وي نو دا د دهریانو خوله بندوي باری تعالی نو فی الارض په دې ځمکه کې قطع سټوټې د ځمکې دي متجاورات معنا متقاربات یو بل سره نږدې یا ملتزقات یو بل سره پیوستې دي وجنات په دې ځمکه کې باغونه هم دي من اعناب انګورونه وزرع او فصلونه هم دي په دې ځمکه کې ونخیل او کجورهما صنوان معنا غنچې وغیر صنوان بغیر د غنچې نه یو دانه یسقا چې خړو بولی شي بماء واحد په یو اوبه باندې یا په باران باندې یا په نهر باندې عجیبه خبره ده یوه ځمکه ده یوه وچه ده نه شنه کیږي او بل ښایسته فصلونه دي او په یو اوبه باندې انګورو ته وګوره څنګه خوند ورکوي امرودو ته وګوره هغه کې څنګه خوند دا یو اوبه دي څنګه خوند ورکوي هندواڼه بیل شانتې خوند وي په هغې کې خربوزه شوه وغیره د میوجاتو ته وګوره یو د بل شان نه جدا خوندونه وي نو رب کریم فرمایي ونفضل بهتري ورکوم بعضها بعض د دې میوونه علی بعض په بعضو نورو باندې فی الاکل په خوندونو کې د یو بل نه سوا خوند وي ان فی ذلک یقینا په دې کې هم لآیات دلایل د قدرت دی په دې باندې په وحدانیت د باری تعالی باندې چې الله یو دی لقوم د پاره د قوم کوم یو قوم یعقلون چې عقل لري پوهیږي چې دا څوک پیدا کوي د میوو ته خوندونه څوک ورکوي دا هم په وحدانیت د باری تعالی باندې دلیل دی وان تعجب کچره تعجب کوي ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دینه چې تا نه مني دا کافران او قرآن نه مني فعجب دینه ډېر لوی د تعجب خبره دا ده فعجبا پس ډېر تعجب نه قول د دې دا دی دي سوی اذا كنا یا په هغه وخت کې کنا چې شو مونږه ترابن خاورې
بعد الموت رست د مرگنا اینا یا مونږ چې یو لفی خلق خامخیو په خلق جدید په خلق جدید کې یعنی نعاد خلقا جدیدا واپس کیږو مونږ خلق جدید ته واپس به ژوندې کیږو جدید کما كنا قبل الموت لکه څنګه چې مخکې د مرګ نه مونږ ژوندي وو نو انکار کیا دا عجیب قول د دې بری تعالی ویا اولئک الذین دا کسان دا منکرین چې د بعث بعد الموت نه الذین کسان کفروا چې کفر کړه د بربهم پر خپل باندې و اولئک دا کسان چې د رب کریم فرمایي الاغلال توقون بوي کړه بوي زنجیرونه بوي دی لرا فی اعناقهم پسټونو د دې کې یوم القیامه پورز د قیامت کې لاسونه به تړل شوي سټونو پورې په زنجیرونو باندې و اولئک دغه کسان چې د اصحاب النار ملګري د اور دي هم دی فيها پر اور کې خالدون دائمون همیشه به لا يموتون ولا يخرجون نه بمري او نه بخارجيږي ويستعجلونك بل د دې جهالت بیانیا دی بویل چې کته په حق اے رسول الله صلى الله عليه وسلم کدا قرآن حق وي ان اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء مونږ باندې یو عذاب وره یعنی دا کانی را وره د اسمان نو آیات نازل شو ويستعجلونك جل غوړي دي تانه یا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيئه من بالعذاب عذاب لرا استهزاء مسخري کیا قبل الحسن من قبل العافيه مخکد عافيتنا عافيت نغوړي سيئه غوړي عذاب غوړي وقد بتحقيق سرق خلت من مضت تر شوي دي من قبلهم وړاندې د دین امتنا المثلات عقوبات عذابونه تیر شوي دي عقوبات چې برتونه دي رستونه د پاره اغه ته دي نګوري وان ربك يقينا نفستا چې د لذو مغفرة خامخ خاوند مغفرت دي للناس د پاره د خلقو على ظلمهم په ظلم د دي باندې ان تابوا وامنوا کچره توبه وستو ایمان وروړو وان ربك يقينا نفستا چې د شدید العقاب خامخ سخت عذاب ورکون کې ذات ويقول الذين ويها كسان كفروا كفر كردن لولا انزل ولنشي نازل ولا عليه من على محمد محمد صلى الله عليه وسلم باندې آیت یوم معجزه دی بسویل چې کترشتنه پیغمبر نو استاد کور د سرو زرو جوړ شي ستا کور د سرو زرو جوړ شي کرشتنه پیغمبر بیا به ورته ویل چې د صفا مروه راته د سرو زرو غونډه کا صفا مروه غونډه د سرو زرو جوړ کا بیا به ورته ویل چې دغه معجزه راوړه چې دا غرونه لاړ شي د مکینه د مونږ د غرونو نه ډیر تنگ شوي چې دا ټول میدان هوار شي آیات نازل شو ويقول الذين ويا كسان كفروا چې کفر کړل لولا انزل ولنشي نازل ول عليه من على محمد محمد صلى الله عليه وسلم باندې آیت یوم معجزه من ربه د جانب د رب خپلنا د جانب د رب د دینا تسلی ورکی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الہ یا رسول الله د دې خبر باندې خفکیګما انما یقینا تچی انت انما یقینا خبر دادا انت تچی منذر منا مخوف ير ورکون کې رسول ولكل قوم هر یو قوم د پر هاد منا یو داعی نبی يدعوهم الى الله چې دعوت ورکي الى الله طرف ته